خلکو کې عمده جاهلیت دی چې د کم عمر جنکې وي هغې له به کوم عمرې کې واده وکړي چې کله دی واده وکړي نو هغوی هم د تعلیم نه محرومه شي. ځناورو کې د خلکو چې دی نو فیمیل خوښي ځکه چې ځناور هغوی ته فایده ورکړي او انسانانو کې فیمیل ته ځکه سپک ګوري چې راتلونکي چې هغه په هغوی باندې بوج وي. دویم واده زموږ په دې معاشره کې کوپر دی، نو دې لپاره یې تاسو دغه کړی دی، یو سړی دی دوه ښځې ساتلی شي، درې ساتلی شي؟ بالکل اسلام کې هم څلور فرض دي خو د دې دا مطلب نه دی چې لکه دوه وکړي او د هغې حق نه ادا کوي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم، علف خان شیرپا یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. کومه زنانه چې زموږ په څنګ کې موجوده ده نو یقینا دا دوی چې کم کار کوي کم زیار کوي نو دا زموږ د هغه بچیانو دپاره چې دلته کې اکثره والدین چې کم دی په کم عمرۍ کې د خپلو بچو نیلام وکړي په داسې چې بس خرڅ یې کړي، د هغوی ژوند چې کم دی نو بیا په دو باندې ولګي. دلته کې زموږ په معاشره کې خو زنانو ته موږ وایو چې یاره د خپل ځان دپاره اواز پورته کړي، نو هغه اواز نه پورته کوي، نو هغې دپاره دا زنانه راوتلي دي او دوی باقاعده په دې باندې کار کوي او زموږ په چارسده کې ډېر کافي کار وکړو، نو دوی سره به لږې خبرې اترې چې کوم دی نو هغه کوو. تاسو کوم د کم عمره ماشومانې ودونه دلته کې زموږ په دې معاشره کې ډېر زیات دي، په دې هم څه کار کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سر ستاسو ډېره مهرباني چې نن ما دپاره چې دی تاسو موقع راکړه چې زه دې ماشومانو د دې زنانو حوالې سره یو څه خبرې وکړم. زیاتره زمونږ خلکو کې عمده جاهلیت دی چې د کم عمر جنکې وي هغې له به کوم عمرۍ کې واده وکړي چې کله دی واده وکړي نو هغوی هم د تعلیم نه محرومه شي او د هغې نه علاوه چې کم واده کې هغې ته کم نقصانات راځي جنسي هغې حوالې سره هغې نه بعد په کور کې چې مالی حالات خرابي یا په دوی باندې تشدد کیږي هغې حوالې سره چې دی نو هېڅوک بیا د هغوی تپوس نه کوي، اواز نه اوچتوي. مونږ دې دپاره ناست مونږ خپل یو کمیټي جوړه کړې یو تنظیم هم جوړ کړی دی، د یو کال نه مونږ په دې باندې لګیو. هغې مختلف مسایل دي چې لکه مونږ په دې باندې خبرې اترې کوو، لګیو پې خپل کوشش کوو. هغه ښځو مونږ کمیونټي ته لاړ شو، د ښځو سره اویرنس سیشن وکړو، هغې سره اګاهي سیشن وکړو، هغوی ته ووایو چې لکه ښځو څه اهمیت دی. کم عمرۍ کې ماشومان له واده نه دی پکار ځکه چې راتلونکي د هغوی مستقبل هم تباه کیږي. دې دپاره قانون له هم پکار دی چې د دې څه جرمانه راوتیم ده خو لکه د هغې نه هم باوجود چې دی نو په هغې باندې عمل درآمد نه کیږي ځکه چې دا خلک نه منکرېږي. عمده جاهلیت اوس هم دی، د دې نه بعد هم دی. مونږ دا خپل کوشش دی چې مونږ خپل کمیونټي کې لګیو، مونږ خپل ګروپ جوړ کړی دی د ښځو حوالې سره، د هغې په مسلې مسالې سره لکه لګیو خبرې اترې کوو. دا راته ووایه چې لکه د چا اته لوریانې دي، چا نهه لوریانې دي، د دوی په تلاش کې وي که نه، نو بیا یې لوریانې وي بیا دې ته نه ګوري، خو ړوند یې ورکړه، خو کونډ یې ورکړه، خو شل یې ورکړه، خو جوارګر یې ورکړه، خو نشیل یې ورکړه. نو زه خپله هم یو ان جي او چلوم، نو زما ټوله ورځ د دې زنانو سره واسطه وي، نو په دې اړه تاسو څه کار کوئ؟ سر بالکل چې کم خاندان کې فیمیل زیات وي نو هغوی له کمه توجه هم ورکړي، د هغوی چې د په تعلیم باندې توجه نه ورکړي. ځناورو کې د خلکو چې دي نو فیمیل خوښي ځکه چې ځناور هغوی ته فایده ورکړي او انسانانو کې فیمیل ته ځکه سپک ګوري چې راتلونکي چې هغه په هغوی باندې بوج وي، زوی ته زیاته توجه ورکوي. نو دوی له پکار دا چې لکه هم لکه څه د زوی حیثیت دی اهمیت دی هغوی باندې تعلیم څنګه هنر حاصلي دغه شانتې جنکو دپاره هم چې دی نو ښه سهولت ښه خوراک صحت کپړه پیزار هغوی دپاره ضروري ده. نو په دغه دوران کې مور چې کومه د هغې نه قصابه جوړه شي او خپلې لور چې کوم دی نو په دو لګوي ورې سر دا جاهلیت چې دی نو عام ښځو کې لږ داسې شته دي او دوی له نه دي پکار، خو مونږ هم د دې خلاف اواز اوچتو، کور کور کې مونږ دا اطلاع ورکوو چې آیا خپلو بچو ته سپک مه ګورئ، چې څه اهمیت تاسو هلکانو له ورکوئ خپلو بچو له چې هغوی وي چې دا د کور وارث دي او جنکۍ په یو بوج دی. نو دا په معاشره کې د دوی خپل یو اهمیت دی. مونږ هغوی ته وایو چې لکه ښځې اهمیت څه دی. صحیح. د طلاق شرع چې کومه ده هغه ډېره زیاته شوله، آیا په دې باندې کار کوئ؟ دویم واده زموږ په دې معاشره کې کوپر دی، نو دې لپاره یې تاسو دغه کړی دی، یو سړی دی دوه ښځې ساتلی شي درې ساتلی شي؟ بالکل اسلام کې هم څلور فرض دي خو د دې دا مطلب نه دی چې لکه دوه وکړي او د هغې حق نه ادا کوي، ځکه چې د هغوی حق ادا کوي نو بالکل بېشکه چې دوه دې مو کړي درې دې مو کړي، ځکه چې فعلنی چې کوم کور والا د هغه سره سختې برداشت کړي د هغې نه بعد چې کومه بله فیمیل راشي د هغې توجه زیاته شي، نو مونږ پښتنو کې هم دا ډېره مسله ده. نو هسې هغې ښځو ته څه وایه چې په دې باندې هغه بیا کور ورسره ختم کېږي، نه ښه خیال یې ساتي، ښه هر څه وعدې ورسره کوي؟
او چې بالکل هغوی له پیله خو واده نه وي پکار چې یوې سره زندګي تیریږي هو سهولت هر یو شی هغوی ته مهیا وي نو هغه سړي له هم نه دي پکار چې دویمه ښځه وکړي ځکه چې پیلنۍ ښځه د هغوی هر یو فارمیلټي برابري د هغوی ماشومان یو وي دا وي چې د کمې ښځې بچي نه وي یو زیاتره دا جاهلیت دی چې د کمې ښځې لوریانې هغوی د هلک د اولاد دپاره چې دی بل واده وکړي نو دلته کې چې دی نو فرست ټایم چې لکه کوم فیمیل ده پیلنی وادي والا نو هغوی زیاتې سختې چې کوم برداشت کړي د هغوی سیل هغوی ته نه میلاویږي. تاسو اوس په څه کار کوئ؟ سر اوس ټایم کې مونږ چې کوم دی په کوم عمر کې چې کوم جنکو ماشومانو ودونه کیږي په کومو جنکو چې تعلیم نه کیږي د کومو جنکو چې دی نه فامبې نه تیار د هغې انایسي حوالې سره د هغې تشدد حوالې سره موسمیاتي تبدیلي حوالې سره مختلف ادارو سره مونږ په دې باندې کار شروع دی او د دې نه بعد زمونږ هم کوشش دی مونږ سره چې دی مونږ وایو چې مونږ سره هم دې کې سپورټ وکړي ځکه چې سپورټ نه بغیر یو کار هم ناممکن دی. تاسو په خپل ځای که نه څوک په تاسو سره نه چې مونږ خپله هم هلته کې ځو به مونږ به هغوی ته هم خپله چې دی نو مسلې مسایل مونږ به ورته خپله پیش کوو او هغوی نه هم دا توقع ساتو چې هغوی مونږ سره به دې کې هیلپ وکړو مونږ به خپل د ایمیل په ذریعه د فیسبوک په ذریعه چې هر قسمه مونږ هغوی ته ځان رسولو شو مونږ بالکل لکه مونږ به هغوی ته ځان رسو هغوی دې مونږ سره په دې کې مدد وکړي. ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا مهال یو شمېر زنانه چې کوم دي هغه راغلي دي هغوی باقاعده یو ورکشاپ وکړو خبرې په دې وکړئ چې کوم عمرې کې ودونه دا جاهلیت دی د دې نه اجتناب وکړي. دویم چې کوم دی چې یو سړی د دوو ښځو برپور خیال ساتي نو په خبره خو خیر داسې لکه پسه پسه رالاله خو بیا خو واده اسلام چې کوم دی د څلورو اجازت ورکوي. دې سره سره چې کوم دی کوم جنکو باندې څوک تعلیم نه کوي یا په کور کې بندیوان وساتي هغې کې ښه ټیلنټډ وي د هغې دپاره دا زنانه چې کوم دی کور په کور ګرځي او زمونږ هغه میاندو ته هغه زنانو ته چې کوم دی نو ترغیب ورکوي چې راځئ د دې کې ملګرتیا وکړئ. اوس هغه والدین لکه دا یو خور ده دې سره نور هم ډېرې خویندې دي بهر راوتلي دي زمونږ د بچیانو دپاره یو اویرنس دغه کوي نو والدینو ته هم پکار دي چې داسې سپورټ کوي څنګه چې دا سپورټ کیږي نن په دې ضلع کې دا کار کوي موږ ورله ډاډ ورکوو او د خپل برپور تعاون یقین دې حالي